بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوی ما مخامخ راته ولاړ دی بیرسټر عمر بختیار خان او خالد بختیار خان عمرزی سره د خپل ټیمه زمونږ په نشاندهی باندې او د هغوی د خپل هغه کومه سلسله چې روانه ده چې مختلفو ځایونو ته ځي او د خپل وس مطابق چې څه ویني هغه پوټ پیکج سلسله روانه ده. خو دا پیر محمد رفیق صاحب چې دلته یو استانه ده، دلته یو لنګر وي، دلته مسافر راځي، دلته کې ډېر خلک دیری، نو دا یو پیکج چې کوم دی دا صرف د یو خاندان لپاره دا زر ته خیمه چې دا چې کوم دی نو دا بسکټ دي، دا ټوله ګوتې چې کومه ده دا چینو ده، ښه دا د تاسو د خیمه دا د چینو ګوتې ده. دا اصلي د عبرت لپاره چونکې عمر خان وی چې یاره دې ضرورت نشته دی، خو ما ورته نه پرېږده ښایو چې د پیرانو سره د خلکو مینه چې ستاسو سره کومه مینه ده نو چې هغه خلکو ته وښایو. دا جی دا دال دی ټوله، دا چې کم دی نو دا وګورئ جی تر مالګې پورې، دا چې کم دی چینی دلته کم دی، دا چې کم دی دال، دا دال دی، دا مخو دال دی، تورې مخې دي او دا پکې لاندې چڼه ده که نه، دا مخ یو چڼه ده، ښه دا چاولې ټولې، دا وګورئ جی دا ټولې چاولې دي او تر د چڼو پورې، چڼې هم ولې روړې دي، چڼې خو به دې زم لږې وخورم خو دا اواز به مې بیا نه راځي. ښه دا جي دا زه تاسو ته ښیم چې دا سبزي ده الوګان او پیاز، دا ورسره چې کوم دی د غوړو دی ګوتو ته وګورئ جي، دا چې کوم دی نو ماچس دی، دا چې کومه ده وچه چای ده، ښه جي دا بسکټ چې کوم دی د دې ماشومانو لپاره دا یو پیکج د پیرخانې ده، دا مساله ده، صابون او صرف د لوښ وینځلو صابون چې کوم دی دا وګورئ جي. ښه بیا چې کوم دی دا وګورئ قجورې شوې، دا مل پیک شو، غوړي مې بالکل وښودل جي. او دا چې کوم دی نو دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دا چې کوم دی 14 دا بورې شوې. ښه عمر خان نن تاسو جي ډېر غټ پیکج چې کوم دی نو پیرخانې ته روړو، نو یو خو پیری موریدی باندې صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلي چې بهترین عبادت اوږې ته ډوډۍ ورکول دي. دغه شان دی هر ځای کې چې کومه پیرخانه وي هغې چې دی خامخا لنګر چلی او زما ډېر زیات خوښه مي، ځکه چې دا خوراک هم عبادت دی او دا ورکول هم عبادت دی. نو چې مونږ راولو الحمدلله مونږ ډېره ښایسته کډوي وخوړلې چې اوس کله او دلته کې نن الحمدلله صاحب سره ملاقات مو، نو الله تعالی دې د دوی دا لنګر جاري ساتي او مونږ هم چې څه وس کېږي هغه باندې مونږ ورسره کوو. خدای دې مونږ له وس طاقت نور هم راکړي چې مونږ د دوی سره صحیح کتونکو ما ته هم پته نه وه چې عمر خان دا لنګر څنګه غواړي، خو نن دغه یو پلیټ وریجې چې دلته په لنګرخانه کې خوړلي دا د هغې هغه ریزلټ دی. ښه نو ما بیا تپوس وکړو نو وي دلته کې خلک راځي او وي دلته هر وخت لنګر وي، نو نن چې کوم دی هغوی پکې خپل هم دغه وکړو. خو دا درته وایم کتونکو سیلاب چې کوم دی د پیر صاحب دا بادي چې کومه ده دا ډېره زیاته متاثره کړې ده. 3 فوټه چې کوم دی نو دلته کې اوبه دا چمن کې اوس هم دا ریخټې چې کوم دی وګورئ جي دا بوټي دار یو شی چې کوم دی نو دا مکمل چې کوم دی دا دومره دا خټې دي، وګورئ دا خټې دي، دا خټې دي د دوی کور کې چې کوم دی نو دومره پورې اوبه راغلې وې، ښه نو دا دیوال ډوب و جي.